نه ویني نو هغه رب ذوالجلال هم ویني. قرآن کریم کې آیات ته آخري خبره ده کومه. الله فرمایي یوم یفر المرء من اخی. د قیامت پر ورځ به یو انسان د بل چې ویني تختی بته، و امه و ابي، انسان چې مور او پلار ویني نو تختی بته، و صاحبته و بني، خپل زاون ویني خپل خزه ویني نو تختی بته. مفسرین لیکلي وجه سره چې دی په یو بل نه تختی، یو بل سره آمنا سامنا نشي کولی. یو وجه دا ده چرته زما ګناهونه د دې په مخ کې الله را ظاهر نه کړي چې زه خو په دنیا کې ډېر نیک سړی وم، اوس بدل ته الله جل شانه زما ټول ګناهونه را ظاهر کړي چې ګوره دا دې کړي دي. نو دوی به ما ته څه وایي چې مولوي صاحب تام دا چل کول، امیر صاحب حاجي صاحب تم به دې کې مبتلا وې، تا خو به مونږ له جمع را کوله، مونږ ته نصیحت کول، تم پکې مبتلا وې. څومره د شرم خبره ده. د دغه شرم بچ کېدلو نه د یو بل نه تختی، نو دا به څه منظري. الله رب العزت د داسې رسوایۍ نه زموږ او ستاسو حفاظت فرمایي. نبی علیه السلام به دعا کوله